یا د ډاکټر و منشي ته په داسې حال کې روپۍ ورکول چې کله مریض ډیر په تکلیف باندې وي او دغه منشي و مریض ته دا وایي چې ستا لمبر نن نسته، لمبران پره سوي دي، ته به د سبا دپاره کوشش کوې، د سبا دپاره به لمبر اخلي. اوس دغه مریض په تکلیف باندې وي، د دې حالات ډیر سخت وي، په داسې وخت کې و دغه منشي ته روپۍ ورکول د روپیو په صورت کې بیا دی و تا ته لمبر درکوي، بیا دې د سبا دپاره نه معطل کوي. نو لحاظه په شریعت مقدسه کې د ضرورت په وخت کې چې ستا مریض په تکلیف باندې وي و دې منشي ته روپۍ ورکول په شریعت مقدسه کې څنګه دي؟ د دې مسئلې جواب دا دی چې په داسې حالاتو کې چې د انسان مریض ډیر په تکلیف باندې وي او دی بې له پیسو و هغه ته لمبر نه ورکوي، تر سبا پورې ځنډوي، نو و دې منشي ته د ضرورت په خاطر باندې روپۍ ورکول په شریعت مقدسه کې روا دي. لیکن د هغه منشي دپاره دغه روپۍ اخیستل حرام دي. زموږ ستاسو په معاشره کې له اکثره ډاکټرانو سره دا رقم ته منشیان وي. د ډاکټر چې کم کسان وي 110 کسه چې دی کم ګوري هغه کسان لا نه وي پوره بلکې 15 کسانو لمبر اخیستی وي. له هغه باوجوده دا منشي و خلکو ته وایي چې لمبر پوره سوي دي چې تر څو تا روپۍ نه یې ورکړې دی و تا ته لمبر نه درکوي. نو لحاظه د دغو روپو اخیستل د منشي دپاره حرام او د دې مریض دپاره د دې روپیو ورکول د ضرورت په وخت کې جائز دي، پروا نه لري.